Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ninth class mathematics, chapter number 4, algebraic expressions and formulas. Exercise 4.5 پکو. Exercise 4.5 ډیر سمپل او ایزی دی څنګه چې تیر exercise وي. په دې کې یو فارموله یو شوې ده a plus b whole cube یا a minus b whole cube. د هغې ډیریویشن اول کو چې هر کله تاسو ډیریویشن باندې پوه شئ نو د دې فایده دا وي چې کله تاسو اگزام کې یا بل ځای کې کوېسچن حل کوئ او بعضې ټایم د بنده ذهن نه فارموله وځي نو دا ډیریویشن چې د بنده ذهن کې وي نو ایزیلی خپله فارموله هغه جوړولی شي. a plus b whole square فارموله د دې نه مخکې مونږ ډیریویشن وکړو هغه مونږ سره برابر و د a square plus b square plus 2ab. اوس که چېرې دا a plus b whole square دی د دې نه زه a plus b whole cube جوړوم نو دې لپاره به څه کوم تاسو اول په دې باندې ځان پوه کړئ چې د a plus b whole square مونږ سره څنګه راغلی نو دا مونږ a plus b ملټیپلای کړه a plus b سره د دې دواړو پاورونه سیم نو دا مونږ سره 1 plus 1 شو نو 2 شو. اوس که چېرې دې سره زه یو a plus b بل ملټیپلای کړم نو دا به مونږ سره a plus b whole cube شي یو پاور په بل سیوا شو 1 یعنی دا a plus b 3 پیري ملټیپلیکیشن کې دی. دې دپاره زه ملټیپلای کوم چې اوس دې نه a plus b whole square جوړوم د دې a plus b whole square نه a plus b whole cube جوړوم نو دې دپاره به a plus b زه دواړو سایډو ته ملټیپلای کړم. Multiply both sides of the equation by a plus b. چې a plus b باندې زه دواړه سایډه ملټیپلای کړم نو د دې equation نه به موږ سره جوړ شي a plus b multiply a plus b whole square او right hand side ته به موږ سره a plus b multiply کوو a square plus b square plus 2ab. اوس که زه د دې is equal to نه الټه طرف ته یعنی لیفت هینډ سایډ ته وګورم نو دا ما سره a plus b ملټیپلای کې د a plus b whole square سره چې کله موږ سره بیسونه سیم وي نو پاورونه موږ سره هغه 8 شي 2 plus 1 نه موږ سره راځي 3 دا به شي a plus b whole cube. دې خوا چې دی نو دا a plus b ملټیپلای کې دی a square plus b square plus 2ab سره مطلب د دې خبرې دا دی چې یو ځل دا a به دې پوره بریکټ سره ملټیپلای کی او بیا به دا b دی پورا بریکټ سره ملټیپلای کی چې اول ور سره زه a ملټیپلای کوم هر یو ټرم سره نو a ملټیپلای a سکوير بشي دا بشي موږ سره a کیوب پلس a ملټیپلای b سکوير نو a بشي ملټیپلای b سکوير a به ملټیپلای کی شي 2ab سره نو 2a ملټیپلای a سکوير b. اوس د a نمبر ختم شو ورپسې له به b ملټیپلای کو نو پلس b ملټیپلای a سکوير نو a سکوير به مخکې ولیکم الفابیټیکل آرډر کې مخکې راځي مطلب دا چې a b c d نو a مخکې دی ورپسې b دی بیا ورپسې c دی نو a سکوير مې مخکې ولیکو او b مې ورسره ملټیپلای کې ولیکو پلس b سکوير ملټیپلای b نو دا به شي b کیوب او b چې مونږ 2ab سره ملټیپلای کو دا به شي 2a b سکوير در دې پورې ملټیپلیکیشن وشو a کیوب ورپسې له چې اوس زه سمپلیفیکیشن وکم نو دا به شي a کیوب ورپسې له دا ab سکوير په یلو کلر کې هایلایټ کوم a b سکوير دې له به مونږه a b سکوير والا ټرم وګورو نو په دې اخیره کې وګورئ تاسو a b سکوير د دې دواړو پاورونه د ویریبلو بالکل سیم دي یعنی چې یو کې a دی نو بل کې هم a دی چې یو کې b سکوير دی نو بل کې هم b سکوير دی نو دا دواړه به موږ سره پلس شي پلس کېدو مطلب دا دی چې دې ځای کې دې سره هیڅ نشته ملټیپلیکیشن کې لیکلي نو 1 شته دی نو 1ab سکوير پلس 2ab سکوير 2ab سکوير یو ab سکوير ورسره موږ بل کړو نو دا به شي موږ سره 3ab سکوير. دغه شانتي که مونږ وګورو نو دا 2ab 2a سکوير b او a سکوير b دا دواړه به خپلو کې پلس شي نو د دې نه به مونږ سره راشي پلس 3a سکوير
بی. د ویریبل د پاور ته خیال کوئ یو کې a سکویر بی دی یو کې a بی سکویر دی او پاتې شو بی کیوب نو دا پر سره ولیکم پلس بی کیوب. اوس د دې نه بعد سټپ چې کجرې تاسو کول غواړئ نو هم کولی شئ که نه کول غواړئ نو دا شانتې هم لیکلی شئ چې موږ سره a پلس بی هول کیوب برابر دی د a کیوب پلس 3ab سکویر پلس 3a سکویر بی پلس بی کیوب. که د دې په ځای باندې تاسو بل پام لیکل غواړئ سمپلیفاید نو هغه هم لیکلی شئ خو د مخکې د دې نه چې موږ هغه پام ولیکو په یو خبره باندې ځان پوه کړئ. ګورئ دې ځای کې فارمولې کې دی a پلس بی هول کیوب. لومبی ټرم د موږ سره a پاور پې اخیستی شوی دی کیوب. بیا دویم ټرم کې هم موږ سره a دی خو پاور یې هغه موږ سره 1 دی. په دویم کې موږ سره دا دی 2 دی او په دریم کې موږ سره a اړوشته دی نه. که چېرې دا زه لږ غونته کې ترتیب ته کړم نو دا ما سره ترتیب ته کېږي. څنګه؟ دا ټرم زه دې خوا ولیکم دا ټرم زه دې خوا ولیکم نو هم څه مسله نشته دی. دا به شي ما سره a کیوب پلس 3a سکویر بی پلس 3ab سکویر پلس بی کیوب. اوس دې کې د کار خبره څه ده؟ د کار خبره دا ده چې دې کې وګورئ تاسو اول د a پاور موږ واغسته 3 نو بیا د a پاور واغسته 2 بیا د a پاور 1 او دې ځای کې د a پاور 0 0 a پاور 0 مطلب دا دی چې دا 1 دی شته دی نه. دغه شانتې دې ځای کې وګورئ د b پاور 0 b پاور 0 از ایکول ټو 1 راځي چې هر څه باندې موږ پاور هغه موږ 0 واخلو نو هغه د 1 برابري. ورپسې له ټرم کې د b پاور 1 دی بلکې د 2 دی بلکې 3 دی. د یو ویریبل پاور سیوا و نو هغه کمیدو هغه a و د بل ویریبل پاور کم و هغه سیوا کېدو. نو دغه سیکوینس ته خیال کول دی. په منځ کې دا 3 3 څنګه رالل 1 1 څنګه رالل نو دا پاسکل ټراینګل نه موږ ته پته لګي خو بهر کې په هغه لږ غونته کېله ټیم به اخلي. اوس دا زموږ ټاپک نه دی انشاءالله په دې فارمولاز ډیریویشن باندې به یو جدا لیکچر ریکارډ کوو په هغې کې به بیا د دې مونږ هغه وضاحت وکړو. اوس دې ځای کې که چېرې زه دا نور سمپلیفیکیشن کول غواړم نو دا به شي a کیوب پلس 3 دواړو کې کامن دی a کامن دی او b هم کامن دی نو دا به شي 3ab پاتې شو موږ سره دې ځای کې a په سیکنډ ټرم کې موږ سره پاتې شو b پلس b کیوب. دا شو موږ سره د a پلس b هول کیوب فارمولې ډیرایویشن. که څوک دا یو پام لیکي او که څوک دا دویم نمبر پام لیکي دواړه صحیح دي. اوس دې نه بعد د ماینس والا فارموله ده نو په دې فارموله کې صرف چې کوم ځای کې پلس ویني هغه به تاسو ماینس کوئ په دې 1 نمبر کې نه په دې 2 نمبر کې. په دې 1 نمبر کې معمولی غونته کې چینجز پکې راځي. هغه د موږ سره د 3ab سکویر ساین دا نیگیټیو راځي په دې پاسنۍ کې لاندې کې دا بس یو نیگیټیو ولګوي نو کافي دی. نو ماینس لپاره تاسو خپل ډیرایویشن کولی شئ. ما د پلس لپاره دا وکړو. 4.5 کې کوېسچن نمبر 1 طرف ته راځو. ګیون ډیټا موږ سره دا a کیوب پلس b کیوب when a plus b is equal to 4 ab is equal to 5 د a plus b ویلیو ګیون ده چې یو پارټ ته نه زه وکړم باقي پارټونه تاسو حل کولی شئ. ګیون ډیټا چې دی هغه دی موږ سره a plus b is equal to 4 ab is equal to 5 required. زموږ نه په دې کوېسچن کې غواړي څه کوېسچن سټیټمنټ تاسو ریډ کړئ نو په هغې کې وایي چې فایند د ویلیو آف a کیوب پلس b کیوب یعنې موږ نه غواړي د a کیوب پلس b کیوب ویلیو چې دا موږ سره د څه برابر دی. اوس دا ویلیو فایند کولو دپاره موږ به سلوشن وکړو. سلوشن کې به زه ولیکم چې as we know ګوره دې ځای کې کیوب دی نو کیوب والا فارمولې تاسو کومه ویلې ده a پلس b ګون دی او ab نو as we know that a plus b whole cube دلته کې له پلس دی نو ما فارموله هم پلس والا ولیکله. دا موږ سره برابر دی د a کیوب پلس 3ab into a plus b plus b cube
دا مونږ سره فارمولا هغه مونږ ډیرایو کړه. اوس دې نه بعد putting the values چې کوم values مونږ سره given دي نو هغه به زه دې کې پټ کړم. a plus b په ځای باندې به زه 4 ولګوم، کیوب به په خپل ځای باندې راشي. د a کیوب ویلیو مونږ سره نشته دی، د b کیوب ویلیو نشته دی، او منځ کې چې دا کوم 3ab into a plus b دی نو که چېرې زه دا مخکې وروستو کړم نو هیڅ فرق به پرې ونه ځي. نو دا به شي مونږ سره a کیوب plus b کیوب plus 3ab. اوس آیا د ab ویلیو شته دی؟ جی بالکل شته دی. نو ab په ځای زه لګوم 5، ورپسې نه a plus b دی نو د a plus b په ځای ما سره 4 راځي. اوس دې نه بعد سټپ کې سمپلیفیکیشن دی، دا تاسو کولی شئ. 4 4 is 16، 16 4 is 64. تاسو داسې هم کولی شئ او د دې په ځای چې دا تاسو لږ څو یو څو پیرې پریکټس کړئ، د 1 نه والې تر 10 پورې دا ان سی چې دی نو د دې سکویرونه، د 1 نه والې تر 10 پورې دا ان سی دي، د دې کیوبونه دا ځان ته په یو پیج باندې ولیکئ، 2 3 پیرې پریکټس کړئ، نو ستاسو ذهن کې به دا کینی. البته که چېرې ذهن کې مو نه وي نو ډایرکټ هم تاسو کولی شئ 4 4 is 16، 16 4 is 64. چې څومره ستاسو پریکټس یوه کېږي نو دومره به ستاسو ته دا کلکولیشن اسانېږي. 5 3 is 15 یا 5 4 is 20، 23 is 16 چې څنګه تاسو ته اسان وي هغه کولی شئ. 60 دی از ایکول ټو نه دې خوا راړو ولې چې زمونږ په کار دی a کیوب پلس b کیوب ویلیو، نو 64 minus 60 بشي a کیوب پلس b کیوب بشي. 64 نه چې 60 لرکم نو ما سره به راشي 4 او a کیوب پلس b کیوب به بل سایډ ته پاتې شي چې دا موږ سره ریکوایرډ ویلیو ده. نو د a کیوب پلس b کیوب ویلیو تاسو ریزلټ کې بیا لیکلی شئ چې دا a کیوب پلس b کیوب ویلیو موږ سره راله 4. دا د کوېسچن نمبر 1 کې پارت نمبر 1 سلوشن. پارت نمبر 2 پارت نمبر 3 سیم دی، په دې طریقه باندې دي، صرف پکې لا ویلیوز چینج دي. د a پلس b یو کې 4 ده نو بل کې 3 ده، د a b یو کې 20 ده او بل کې 2 ده. تاسو دغه ویلیوز پوټینګ په دې کې کولی شئ او خپل ریکوایرډ آنسر چې کوم ریزلټ مونږ سره ګیون دي د بک په اخره کې نو هغې سره کراس ویریفای کولی شئ. که چېرې ستاسو آنسر سیم وي نو ستاسو طریقه به هم صحیح وي او دا کوېسچن به تاسو صحیح طریقې سره حل کړی وي. کوېسچن نمبر 2 طرف ته ځو. کوېسچن نمبر 2 دپاره سلوشن هم دا دی چې په هغې کې دا فارموله یوز شوې ده، خو صرف فرق پکې دا دی چې د پلس په ځای باندې ماینس پکې ده ریپلیس شوی دی. a minus b whole cube is equal to a cube minus 3ab into a minus b minus b. دا فارموله به تاسو په دې کې یوز کړئ نو انشاءالله ستاسو چې کوم ریکوایرډ آنسر وي هغه به صحیح راشي. که چېرې بیا هم دې کې چاته مسله راځي تاسو خپل سوال په کمنټ سیکشن کې پرېښودی شئ. Question number 3. Find the value of x cube plus 1 over x cube when x plus 1 over x او دا مونږ سره ویلیو ګیون ده د x plus 1 over x. د دې نه مونږ له فایند کول دي ویلیو د x cube plus 1 over x cube. اوس دا به مونږ څنګه فایند کوو؟ نو دا هم ډېر زیات اسان دی خو لږ غونته کېله سوچ نه کار اخیستل دي. د دې نه مخکې مونږ د فارمولې ډیریویشن وکړو a plus b whole square a plus b whole cube. تاسو هم په دغه طریقه باندې دا کولی شئ. که چېرته کېله زه ځان ته دا ایکویشن ولیکم سلوشن کې ګیون ډیټا نو تاسو دا کوېسچن لیکلی شئ. ریکوایرډ فایند د ویلیو آف x کیوب پلس 1 over x کیوب. ګیون کې به تاسو هم دا ډیټا ولیکئ. ریکوایرډ کې به ورته شي یعنې که زمونږ نه غواړي څه نو هغه دی مونږ سره د x کیوب پلس 1 by x کیوب ویلیو چې دا مونږ سره د څه برابر دی. سلوشن چې کله تاسو سټارټ کړئ خپل نو په سلوشن کې ځان ته به اول ولیکئ چې ګیون دیټ مونږ سره ګیون دی چې x پلس
1 over x دا برابر دی د 5. دا خو د موږ سره ګیون ډیټا. اوس زموږ په کار څه دي؟ نو ویریبل پاور د دې کې موږ سره دی کیوب. کیوب جوړولو دپاره په دواړو سایډو باندې به زه کیوب پاور واخلم، یعنې پاور 3 چې کله زه په دې باندې واخلم نو ما سره به د x کیوب پلس 1 اوور x کیوب ویلیو امکان وي. دا ستاسو هغه تھینکینګ پروسس دی، یعنې لږ غونته کې له سوچ په ورته کوئ. نو ټیکینګ کیوب آن بوث سایډ. کیوب چې کله زه پاور واخلم په دواړو سایډو باندې نو دې خوا به شي x پلس 1 اوور x هول کیوب is equal to 5 کیوب. نیکسٹ سټپ کې چې دی نو اوس تاسو وګورئ دې طرف ته دا چې موږ سره کوم سایډ دی نو دا a پلس b هول کیوب والا سایډ جوړیږي که نه، a پلس b هول کیوب والا. صرف فرق دا دی چې دې ځای کې موږ سره د a په ځای x دی او د b په ځای باندې 1 اوور x دی. a پلس b هول کیوب موږ سره برابر و د a کیوب پلس 3ab انټو a پلس b پلس b کیوب. نو چې کله زه دې فارموله کې پوټینګ وکم نو د a کیوب په ځای باندې به شي ما سره x کیوب پلس 3x د b په ځای باندې به شي 1 اوور x x پلس 1 اوور x پلس b کیوب په ځای باندې به شي ما سره 1 اوور x هول کیوب. دا x خپله کې کینسل شو، پاتې شو x کیوب پلس 3 انټو x پلس 1 اوور x پلس 1 اوور x کیوب. په 1 باندې چې کیوب مونږ واخلو نو واپس دی نه 1 راځي. دا طریقه چې دی نو دا به مونږ دې ځای کې اپلای کو. نو د لیفټ هینډ سایډ یعنی سم طرف چې سمپلیفیکیشن زه وکم نو د a په ځای ما سره د x نو دا به شي مونږ سره a کیوب یعنی کې x کیوب پلس 3 د a په ځای باندې شو x او د b په ځای باندې شو 1 اوور x 3ab انټو a پلس b دا به شي x پلس 1 اوور x پلس b کیوب دی نو b په ځای باندې به شي 1 ډیوایډډ بای x کیوب. هغه فارموله ما صرف دا سایډ په هغې باندې سمپلیفای کو. نو پایپ کیوب نه راځي موږ سره 125 څنګه راځي؟ پایپ ځه 25 پایپ ځه 125. تر دې پورې دا موږ سره راغی. په نیکسټ سټپ کې x کیوب خو په خپل ځای راشي، x او 1 اوور x به کینسل شي نو دا به شي موږ سره x کیوب پلس دی 3 به په خپل ځای راشي، دا خو 1 پاتې شو نو 3 1 3 راځي. د x پلس 1 اوور x په ځای باندې زه څه لیکلی شم؟ تاسو وګورئ سټارټ کې ما سره x پلس 1 اوور x د څه برابر دی؟ د 5. نو زه د دې x پلس 1 اوور x په ځای باندې 5 لیکلی شم. اکثر سټوډنټان چې دې سټپ له راشي نو هغوی په دې کې ونښلي، هغوی وایي خدای پاک اوس د x پلس 1 اوور x سره څه وکړو؟ نو دې په ځای باندې دا خبره یاد وساتئ چې هغه ویلیو چې تاسو سره ګیون وه سټارټ کې نو دا به تاسو په دې کې پوټ کړئ پلس 1 ډیوایډډ بای x کیوب به په خپل ځای راشي، 125 به په خپل ځای باندې راشي. نیکسټ سټپ کې چې تاسو سمپلیفیکیشن وکړئ نو 3 5 څه 15 به شي پلس 15 چې د از ایکول ټو نه هغه سایډ ته ورواړو دا به شي ماینس 15. نو 125 ماینس 15 چې تاسو وکئ نو د دې نه به موږ سره راشي 105. سمپل سټپ و، موږ سره ځای کم و نو ما ډېر ځای پې خراب نه کو، بس دا مې ولیکه چې 105 دی نه راځي. تاسو ځان له دې سمپلیفیکیشن کولی شئ، خپل آنسر تاسو چک کولی شئ. دا دی زمونږ ریزلټ چې کوم آنسر موږ سره راغی، یعنی کې د x کیوب پلس 1 اوور x ویلیو موږ سره راغله 105. د پارت نمبر 2 سلوشن تاسو په خپله کولی شئ. سټپس درته څه وایم؟ ګیون ډیټا به ولیکئ، ریکوایرډ به ولیکئ. په سلوشن کې به x پلس 1 اوور x دا به د 2 برابر واخلئ، یعنې دې ځای کې پایپ و نو د پایپ په ځای به ستاسو 2 راشي. دواړو سایډو باندې به کیوب واخلئ نو دې ځای کې د 2 کیوب به شي، 2 کیوب په ځای باندې به تاسو سره راشي 8 او دې ځای کې به د پایپ په ځای باندې تاسو سره راشي 2. 3 2 دا به 6 شي چې 8 نه 6 ماینس کړئ نو د دې نه به واپس تاسو سره 2 آنسر راشي.
خو شرط دا دی چې تاسو سټپ بای سټپ صحیح طریقې سره وکړئ نو ستاسو انسر او زما انسر دا به میچ کیږي. په هر کې آسان کوېسچن دی، تاسو یې خپله پریکټس کړئ. پارت نمبر 4 سولوشن طرف ته ځو. Find the value of x cube minus 1 over x cube. اوس د x cube minus 1 over x cube value find کول دي. نو دې دپاره به څه کوو؟ یقیني خبره ده چې د اکثره کسانو ذهن ته به راغلی وي چې دا به موږ څنګه سولف کوو. تیر کوېسچن کې موږ سره د ماینس په ځای باندې پلس و، نور دواړه بلکل سیم دي. د پارت نمبر 1 سولوشن، پارت نمبر 2 سولوشن، پارت نمبر 3 سولوشن، درې واړه دا به په سیم میتھډ باندې کیږي. دوه به تاسو پریکټس کړئ. د یو پارت په سولوشن زه وکړم. ګیون ډیټا موږ سره دا x minus 1 over x is equal to 3/2. required زمونږ نه غواړي څه؟ نو زمونږ نه غواړي د x cube minus 1 over x cube value. اوس د دې ویلیو زمونږ نه غواړي، نو دې په ځای زه لیکلی شم to find value of، نو دا ورته لاندې لیکلی شم x cube minus 1 over x cube یا is equal to نه بعد یو ساین اف انټروګیشن لګول دی چې زمونږ نه دا غواړي. تاسو ته کومه طریقه اسانه وي په هغې باندې لیکل کولی شئ. سلوشن سټارټ کوو. نو سلوشن سټارټ کولو دپاره د دې خوا له غونډکیله راځو بل سایډ ته. x minus 1 over x موږ سره برابر دی د 3/2. د پارت نمبر 1 دپاره زه کوم 2 3 به تاسو خپله هومورک وکئ. نو x minus 1 divided by x دا موږ سره برابر دی د 3 divided by 2. اوس x minus 1 over x دا یو سایډ ته دی او 3/2 دا موږ سره بل سایډ ته دی. چې د x minus 1 over x نه زه کیوب جوړوم، نو دې باندې به پاور 3 په دواړو سایډو باندې واخلو. لومبی سټپ به زموږ دی. نو دا به شي موږ سره taking cube on both side. د both side په ځای سره BS لیکم، تاسو BOTH both SIDE لیکلی شئ sides، چې په دواړو سایډو باندې مونږه کیوب اخلو. نو په نیکسټ سټپ کې به شي مونږ سره x minus 1 divided by x whole cube دا به مونږ سره برابر شي د 3 divided by 2 whole cube. لیفٹ هینډ سایډ کې چې زه سمپلیفای کوم نو دا مونږ سره جوړیږي a minus b whole cube. a minus b whole cube مونږ سره برابر و د a cube minus 3ab into a minus b minus b cube. نو دې ځای کې چې زه د a په ځای باندې x او د b په ځای باندې 1 over x پوټ کم، نو د دې نه به څه راشي؟ هغه تاسو ته ښه واضحه ده. دا به شي x cube minus 3ab into a minus b is equal to 3 3s are 9 sorry minus b cube مو پکې له اون لیکو minus b cube په ځای باندې به شي 1 divided by x whole cube. نو په 1 باندې کیوب شو، په x باندې کیوب شو، 3 3s are 9 به شي، 2 2s are 3 3s are 9 और 9 3s are 27 کیوب دی ښه ده، سکویر نه دی، دې ته خیال کوئ. 3 3s are 9 9 3s are 27 جدا جدا به واخلو، 2 2s are 4 4 2s are 8 به شي، 2 کیوب دی. اوس اگین کینسلیشن به وشي، x 1 over x کینسل شو، د x کیوب ویلیو فایند کول دي minus 3 x minus 1 over x په ځای باندې زه پټ کولی شم 3 divided by 2 دا موږ سره د دې برابر دی minus 1 divided by x cube is equal to 27 divided by 8. next step کې چې دی نو موږ سره به شي x cube به په خپل ځای راشي minus 3 3s are 9 divided by 2 minus 1 divided by x cube is equal to 27 divided by 8. اوس دینه بعد next step د پاره چې دی نو ځان د left hand side څخه کوو او په دې باندې دا next step کوو.
minus 9 divided by 2 left hand side ته دی. زمونږ په کار دا د x cube minus 1 over x cube ویلیو نو دی به د is equal to نه بل سایډ ته شفت کو. چې بل سایډ ته شفت کوو نو نیگیټیو ساین به پازیټیو ساین ته چینج شي نو دا به شي دی خوا پلس 9 by 2 او د دې سایډ نه به کینسل شي. نو نیکسټ سټپ کې به شي ما سره x cube minus 1 divided by x cube is equal to 27 divided by 8 plus 9 divided by 2. اوس چې کله تاسو فریکشن ایډیشن کوئ نو ډینومینیټر سیم کوئ. دې ځای کې 8 دی دې ځای کې 2 دی. 8 غټ دی 2 وړوکی دی نو د 2 نه زه 8 جوړولی شم. څنګه نو 8 به شي پلس 9 ډیوایډډ بای 2. د 2 سره زه څه ملټیپلای کوم نو هغه به شي 4. 2 ملټیپلای 4. خو دا 4 مونږ دې ځای ته راوستو نو د دې کینسل کولو دپاره یعنې دا ایکسپریشن بیلنس کولو دپاره دا 4 به زه پاسو ملټیپلای کوم. او د دې فایده دا وي چې کله دا انسان واپس کینسل کوي نو دا کینسل کیږي. یعنی کې د تلې یو سایډ ته یو سړی یو کیلو کاڼه کیږدي بل سایډ ته کیلو کاڼه کیږدي نو هغه تله بیلنس پاتې شي. دغه شانتې چې سیم ایکویشن سایډونو ته ته نمبر پلس کې ماینس کې ملټیپلای کې ډیوایډ کې یا په یو ایکسپریشن کې ملټیپلیکیشن او ډیویژن وکړو نو دا ایکسپریشن او یا دا ایکویشن دا موږ سره بیلنس پاتې کیږي. اوس پاس چې دی نو دا به شي 27 ډیوایډډ بای 8 plus 9 4 za 36 راځي 4 2 za 8 راځي ډینومینیټر سیم شو نو یو به ترې نه کامن واخلو 27 plus 36 27 plus 36 نو 6 plus 7 13 راځي 3 plus 3 نو 6 به شي 27 plus 36 به موږ سره راځي 63 divided by 8. لیفت هند سایډ ته به دا خپله راکوزیږي که چېرې تاسو سټپ بای سټپ راکوزوئ هم صحیح ده که نه راکوزوئ او اخره کې امپلایز دیټ لیکئ -1 ډیوایډ بای ایکس کیوب لیکئ لکه څنګه چې ما دې سټپ کې وکړه هم به صحیح وي او که نه بار بار راکوزوئ او جدا جدا امپلایز دیټ لیکئ نو هغه هم صحیح دی. اوس کوېسچن نمبر 5 سلوشن طرف ته راځو. 3a plus 1 over a is equal to 4. Find value of 27a cube plus 1 over a cube. د ویریبل پاور دې ځای کې 1 دی او کیوب یې جوړ کړی دی. نو تھینکینګ پروسس یعنی د سوچ نه موږ ته دا پته لګي لږ خو ته کې کامن سنس بنده یوز کړي نو په دې کې به موږ څه یوز کوو کیوب والا فارمولا. ګیون ډیټا هم شته دی ریکوایرډ هم شته دی. ګیون صرف سمپلی دا لیکل دي چې 3a plus 1 over a is equal to 4. دا ستاسو شوه ګیون ډیټا. ورپسې له چې دی 27a کیوب plus 1 over a cube نو دا شوه زمونږه ریکوایرډ ډیټا. گرین کلر کې ریکوایرډ ډیټا ما هایلایټ کړه او په یلو کلر کې ما دا 3a plus 1 over a is equal to 4 په زیړ رنګ کې ګیون او په شین رنګ کې ریکوایرډ ډیټا دا ما هایلایټ کړه. سلوشن ډایرکټ سٹارټ کوم ټایم پې نه اخلو تاسو پوه شوي یئ 15 کوېسچنې په دې ایکسرسایز کې مونږ حل کړئ نو دا به شي 3a plus 1 divided by a is equal to 4. په دواړو سایډو باندې به کیوب واخلو نو دلته کې به شي 3a plus 1 over a whole cube is equal to 4 cube. 3 3 is 9a cube plus 3 دا ما څنګه وکړو نو په دې سټپ باندې ځان پوه کولو دپاره هغه فارموله ځان ته رامخې ته کوي دې ځای کې پاسې لیکم a plus b whole cube دا موږ سره برابر دی د a cube plus 3ab into a plus b plus b cube. اوس په دې کې د a په ځای باندې ما سره دی 3a او د b په ځای باندې دی 1 over a whole cube. نور سیم سټرکچر دی نو د a په ځای باندې 3a شو نو 3a whole cube بشي plus 3 د a په ځای 3a د b په ځای باندې 1 over a into د a په ځای بیا 3a plus 1 over a plus b cube په ځای باندې موږ سره 1 over a cube بشي whole cube. دا شانتې ریپلیسمنټ په دې کې مونږ وکړو هم دې فارموله کې د a او b په ځای باندې ویلیوز به بدلې ولګو نو مونږ سره به اوس د دې نه بعد والا سټپ دا راشي 3 3 دا 9 شو 9 3 دا 27 شو نو 27a کیوب بشي دا پلس دا سټپ چې دی نو تاسو لیکل شي ښه دې ځای کې خو زه بس ډایرکټ ورپسې له سمپلیفای کوم دا 3a 1 over a کینسل شو 3 3 دا موږ سره راځي 9 نو دا به شي 9 into 3a
प्लस 1 ओवर ए प्लस बी क्यूब دی نو 1 اوور a क्यूब بشي 1 باندې چې کیوب راشي نو واپس ته 1 راځي 4 4 16 16 4 64 په نیکسټ سټپ کې د 3a plus 1 اوور a په ځای باندې زه دا 4 لیکلی شم جی بالکل لیکلی شم ولې چې اکویشن ونه نو به موږ سره چې کومونه په هغې کې موږ سره دا د 4 برابر دی نو 27 a کیوب په خپل ځای باندې راغی پلس 9 انټو 4 بشي نو 9 4 زموږ سره راځي 36 زه ډایرکټ لیکم 36 plus 36 plus 1 over a cube is equal to 64 اوس زموږ په کار څه دي نو زموږ په کار ده د 20 په ګرین کلر کې هایلایټ کوم دا به شي 27 a cube plus 1 over a cube د دې ویلیو 36 دې سایډ ته سیوای دی نو چې دا مونږه د از ایکول ټو نه بل سایډ ته اړو نو دې خوا ساين به چینج کیږي دا پلس 36 نو دا به شي ماینس 36 او د دې طرف نه کینسل شو اریز کومې چې تاسو کنفیوز کیږئ نه 27 a cube plus 1 over a cube دا مونږ سره پاتې شو د 64 نه چې 36 زه لرې کم په بل سټپ کې 27 a cube دا ما په خپل ځای ولیکه نو 64 نه چې 36 لر کړی شي نو د دې نه مونږ سره راځي 18 او په لیفټ هاند سایډ باندې مونږ سره 27 a cube plus 1 divided by a cube په خپل ځای باندې به راشي نو دا مونږ سره راله د 27 a cube plus 1 over a cube ویلیو Question number 5 هم ډیر سمپل او ایزی و دا و ایکسرسایز 4.5 کې question 1 2 3 4 او 5 د دې نه بعد 6 7 او 8 9 پارټس دي هغه به ان شاء الله بیا په نیکسټ پارت کې هغه سولف کو اوس د ویډیو لینث تقریبا د نیمه غنټې نه سیوا شو نو دې لپاره ان شاء الله په دې باندې به بیا بل لیکچر ریکارډ کو په دې پنځو کوېسچنو کې که ستاسو څه قسمه تپوس وي نو خپل تپوس په کمنټ سیکشن کې پرېښودی شئ جزاکم الله خیر والسلام علیکم ورحمت الله